طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. سورة الحج. قلت ورتوا اے پیغمبر علیہ السلام یا ایها الناس اے خلق انما یقینا خبر دادا انا زچیم لکم تاسو لرا نذیر يرون کیما د جهنمنا مبین خکارا فالذین پسا کسانا منو چی مان راوړې دي وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي لهم دی لپاره مغفرت بخنه د ګناهونو نه ورزق او رزق دي نیک عملو د لپاره کریم منا عزت من فی الجنت په جنت کې والذین غکسان سعوا چې دی کوشش کوي فی آیاتنا پایاتونو زمون کې یعنی په تکذیب د آیاتونو زمون کې زمون آیاتونو ته د کذب نسبت کیا یعنی مقابله کیا معاجزین په حال کون د دې کې چې عاجز کون کې دی مونږ لرا خپل ګمان کې ګوره خپل زعم کې ګمان کې اولئک دغه کسان چې دی الله او اصحاب الجحیم ملګری د جهنم دي زکه چې دی دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره مقابله کوي او آیاتونو سره مقابله کوي. اوس په دې آیات کې تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وما ارسلنا ندل گله من قبلك وراندستانه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من رسول یو رسول ولا نبی انکم یو نبی یعنی یو خبر ورکون کې الا مگر اذا پاغه وخت کې تمنا اکثر مفسرین امام بغوی سے وہی معنی کوي تلا وقرا کتاب الله تمنا معنی تلا وقرا کتاب الله کله چې تلاوت او قرات د کتاب الله کولو القان واچول با شیطان وسوسه لرا فی امنیته معنی فی تلاوته وقراءته فتلاوت دا وقراءت دا على سبيل السهو والنسيان بطريقي د سهو او نسيان سره فینسخ الله پس لري بکړه بری تعالی ما وسوسه لرا یلقي الشیطان چاچولې به شیطان ها یا بازی دا سیمانا کیا نه راغله استان وړاندې یو رسول نه نبی مگر کله بچیږي تمنا کله بچی بیان کولواږي القان واچول با شیطان فی امنیته په بیان د دې کې نه د بیان په منځ کې د خلقو پزړونو کې به وسوسه واچولا فینسخ الله پس لری بکړه باری تعالی ما وسوسه لرا یلقي الشیطان چا چولې به شیطان د خلقو پزړونو کې هغه به لری کا خو اول معنا اکثر مفسرین کوي ثم بيحكم الله مضبوطی باری تعالی آیاتونو خپل لرا والله الله تبارک وتعالى علیم پوی حکیم خوند حکمت ده دا شیطان ولی وسوسه چیا ليجعل دي د پاره چوګرځي الله تبارک وتعالى ما غس يلقي الشيطان چا چولي شیطان وسوسه سشو ګرځي فتنه معنا اختبار امتحان ازمیخت چا د پاره للذین د پاره دا کسانو فی قلوبهم چې پزونو داغي کې مرض د شک ده والقاسیه او سخت قلوبهم زړونه د دې من ذکر الله د ذکر د الله نه دا زړونه سختي یا د قبول د حق نظرونه سخت حق نه قبلای وان الظالمین یقینا ظالمان چې دی الله الا فی شقاق خامخ په مخالفت ښکارا کړي لفی شقاق معنا خامخ په مخالفت ښکارا کړي بعید معنا لري د حق نه او لري د هدایت نه دي خا ولی علم دي د پر چې پوښی دا ولګوا فینسخ الله ولګي دي فینسخ الله سره چې لري بکړه بری تعالی دی وسوسو لرا دا وسوسه د شیطان صد پر ولی علم دي د پر چې پوښی الذين کسان اوتل علم چې ورکړی شوی دی ورته علم په دې خبره باندې انه یقینا دا قران کریم چې دی الحق حق دی من ربک د جانب دربستانه فیؤمنو پس دی به ایمان وروړي به پر قران کریم باندې فتخبت پس آرام بشي مطمئن بشي عاجز بشي له دی قران کریم لرا یعنی قبول د دې لرا آرام بشي مطمئن بشي قلوبهم زلون ددي وان الله يقينا الله تبارك وتعالى چې له هاد الذين خامخ هدایت کوون کې دغه کسان لرا منو چې ایمان راوړي دي سشي له هدایت کوي له صراط الله ته مستقيم برابر چې اسلام دی
ولا يزال همیشه به الذين کسان کفروا چې کفر کړي پس کې به همیشه فی مریتنه فی شک پشک منه من القران د قران کریم نه حتا تر دې چې تاتي یوم راشدی لرا ساعت قیامت بغتتن ما ناصافا ناګهانا او یاتی یوم یا راشدی لرا عذاب یوم عذاب د ورځ یقین دا ورځ شنده ده چې شنده ده دا ورځ یا شندون کدا یا مراد تن ورځ د بدر ده زکه چې دا ورځ د کافرانو د پاره دا شنده وا هیڅ خیر پکې نو دي د پاره او یا کسان ورته مردار شيو کافرانو نه یا مراد تن ورځ د قیامت د ضحاک سے ویل انه لا ليله له چې دا غیره پر شپنشتا شنده ده الملک بادشاہی چې دا یوم الدین په دا ورځ کې یعنی یوم القیامه په ورځ د قیامت کې لله خاص الله لرا يحكم فیصله بک الله تبارک وتعالى بینهم پمن ذری بشارت د اوس مؤمنانو ته فالذین پسا کسان امنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات نیک عملونه کړی په جنات په جنتونو کې به نعیم د ډک د نعمتونو نه داسې جنت چې ده ډک د نعمتونو نه یا یو خاص جنت ته هل تبوي والذین کسان کفروا چې کفر کړي او کذبوا تکذیب کړي نسبت د درو کړي د آیاتنا پایتونو زمون باندې اولئک پس دا کسان چې الله لهم دي پر عذاب د مهین منزوی هانتن سپکون کې عذاب سپکې بدیل رب تعالی اوس په دې آیات کې ترغیب د هجرت د پاره والذین کسان هاجروا چې هجرتونه کړي دي یعنی فارقوا من اوطانهم د وطنونو نه جدا شوي دي هجرتونه کړي دي په سبیل الله په لار د الله ثم بقتلوا شهیدان کړي شوی او ماتوا یا وفات شوی په خپل مرګ باندې لا يرزقنهم الله خامخ پتاکی سره به روزي ورکي الله تبارک وتعالى دی لرا په دوه صورتونو کې که جهاد کې شهید کړي شو یا خپل مرګ باندې وفات شو الله تبارک وتعالى بدی مهاجر ته روزي ورکي رزقا حسنا رزق حسن خسته رزقا په دنیا او آخرت کې وان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې له هو هم دغه الله تبارک وتعالى خیر الرازقین غره روزي ورکون کړي لا يدخلنهم خمخبت اكيد سره داخل بکی دي مجاهدین لرا مدخلا معنا زید دخول ته زیدن نو تلوتا داسې زیتبه داخل کی يردونه چې خو خیب دي غزی لرا وان الله یقینا الله تبارک وتعالى علیم خمخبو حلیم صبرناک ذات ته ذالک دا یو فیصله ده وسوي پمنځ مؤمنانو او پمنځ کافرانو کې ومن هرغ سق عاقب معنا جاز الظالم چې جزای ورکړه ظالم ته یعنی خپل بدله واغسته د ظالم نه ومن هرغ سق عاقب معنا جاز الظالم جزای ورکړه ظالم ته خپل بدله واغسته د ظالم نه بمثل ما په مثل دا عقوبه چې جزا ورکړي شی و دته یعنی د باندې چې ظلم کړي شی و د خپل بدله واغسته به په دې سره ثم بیا بغیا ظلم کړي شو ثانیا دوباره دې ظالم په حمله وکړه بغیه معنا ظلم وکړي شو علیه پدې باندې پدې مظلوم باندې لا ينصرنه خامخ پتا کې سره امداد وکړي الله تبارک وتعالى هو دې مظلوم سره لا ينصرنه خامخ پتا کې سره امداد وکړي دې مظلوم سره الله پاک ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عفو خامخ عفو کون کې غفور بخون کې مهربان ذات ته اوس ذالک کی دا اشاره دی مدد ته ده ذالک النصر دا امداد چي دي دا ځکه الله تبارک وتعالى امداد کیا چې الله تبارک وتعالى د شپې لره داخلي پورس کی شپه په زیاته کی او دا ورځ داخل کی پښبک چې دا قدرت لري نو د امداد قدرت هم لري ذالک النصر دا امداد چي دي بان الله یقینا الله تبارک وتعالى یولج الليل من يدخل الليل داخلي شپې لره في النهار پښبک شپه په زیاته کې ويولج النهار يدخل النهار داخليا ورجل في الليل پشپکی ورځ په زیاته کې وان الله یقینا الله تبارک وتعالى سميع اوریدون کې بصیر لیدون کې ذالک دا دلایل چي دي ځکه چې دا حق دی یعنی دا مدد چې حق دی ځکه چې الله حق دی ذالک دا بأن الله يقينا الله تبارك وتعالى هو الحق هم ده حق ده
وانما یقینا غیدعون چې بلیدا مشرکان عبادت کوي بوتانو من دونه سوا د الله نه هو الباطل دا باطل دی الله حق دی او دا بوتان باطل دی وان الله یقینا الله تبارک وتعالى هو دا العلی من اوجد ذات دی الکبیر لوی ذات دی الم ترى ندی کتلی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى انزل نازل کړي من السماء د اسمان نمان او فتصبح پس وګرځیا الارض زمکی لرا مخضره شنا تکشنا پدیو بو سرا ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لطیف بارک بن ذات خبیر خبردار ذات له دی الله لما غسدی فی السماوات چې دی پاسمانونو کې ملائکه و ما فی الارض هغه چې دی پزمکه کې مخلوقات وان الله یقینا الله تبارک وتعالى له الغنی خام دا غنی ذات یعنی بے پروا ذات دی الحمید معنا محمود فی افعالی د تعریف لایق دی حمید معنا استایل شوی دی تعریف لایق دی هر څوک تعریف کیا الم ترى ان دی کتری ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سخر تابع کړي لكم تاسو له ما غسف الارض چې دی پزمکه کی والفلک دارنګ وسخر لكم الفلک تابع کړي تاسو له دات کشته تجری چې روانه فی البحر په بحر کې تجارت کوي په دی باندې به امره پامر د بری تعالی باندې روانه ويمسك السماء وبنسات الله تبارك وتعالى اسمان لره د سنان تقال الارض دا چې پریوزي پزمکه باندې دینه بنساتي الا مگر باذنه پیدن د بری تعالی و زما د بغیر حکم نه زما د حکم نه بغیر الله دا نه پریوزي دا اسمان ان الله یقینا الله تبارک وتعالى چې د بالناس په خلق باندې لرؤوف خامخ مهربان رحیم رحم کون کې ذات دلائل عقلیه دي وهو الذي دا الله تبارک وتعالى غزات احیاکم چې ژوند کړي تاسو لرا هیڅ شی نه ویا فی ارحام امهاتکما پر رحم د مورانو تاسو کې ژوند کړیا ثم با یمیتکم مړ تاسو ثم با یحییکم بیا ژوند کړي تاسو لرا په ورځ د قیامت خو ان الانسان دا انسان چې له کفور خامخانا شکر دې د نعمتونو د الله لكل امه د پاره د هر امت جان لا ګرځولي مونږه من سکن معنا ابن عباس سے معنا کې شریعتا من سکن معنا شریعتا هم چې دی ناسکوه معنا عاملون بها چې عمل کوي په شریعت باندې فلا ينازعنك پس جګړې دې نه کوي تاسو را دا مشرکان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الامر پکار د دین کی ودعو بس دعوت ورکوا الی ربک من الی دین ربک دین در خپلتا انک یقینا تچیل علی هدن هم خای په هدایت باندې مستقیم برابر وان جادلوک کچری جګړې کوي تاسو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کافرانا فقل پستورت الله والله تبارک وتعالى عالم وعلم لري بما تعملون چې ستوي تاسو الله تبارک وتعالى يحكم فيصله کوي بينكم پمنس تاسو يوم القيامه پورز د قیامت فيما پرسکه کنتم چې وای تاسو فيه پرغي کې تختلفون اختلافونه بمو کولا علم تعلم آیات علم نلري مطلب دا دی بلکې خلري ان الله یقینا الله تبارک وتعالى يعلم علم لري ما پغس في السماء چې پاسمان کې وما في الارض هغه چې پزماکه کې ان في ذلك یقینا دا ټول خبره فی کتاب په کتاب لوح محفوظ کې ساتل شوی دی ان ذلك یقینا ساتل د دې اشیاء ول الله په الله باندې یسیر ډیر آسان دی ويعبدون دی عبادت کوي دا مشرکان من دون الله بغیر د الله نه ما بوتانو لم ينزل چې نه دی نازل کړی الله تبارک وتعالى به پاغي باندې سلطان س دلیل س کتاب وما ليس نشته دی له به پریبان علم علم اسی تش ګمانونو پس روان دي دا ډیر لوی ظالمان دي وما للظالمین نشته ظالمانو د پاره من نصير سوق امدادي نشته چې امداد ورسره وکي وإذا ورکلا تطلع ولستل شي عليهم پدی باندې آیاتونه زمونږ بینات معنا واضح تعرفو تب ګوري یعنی پیژنې بته ګوري بته فی وجوه الذين مخندا کسان لرا کفرو چې کفر کړي دي المنکر انکار بګوري المنکر من الانکار یا خفغان بګوري یا بيدا تندي تروش کړي دا مخ به خراب کړي ورته یکادون قریب بوی دا مشرکان یستون منا چې عملو کې بالذین پاکسانو باندې یتلون چلول علیهم پدی باندې
آیاتنا آیاتونو زمونږه قل تورت ویا فنبئکم ایز خبر درکم تاسو ته بشر په بدترین سره من ذالکم د دینه چې تاسو بد غنئ دی داعی لرا داعی تاسو ته بتخکاری د دعوت کوونکی هغه څه شه دی النار هی النار چې هغه اور د جهنم وعده کړي بری تعالی د جهنم اور الله تبارک وتعالى الذين كسانوا سره کفروا چې کفر کړي وبئس المصير او ډیر بد زیاده ورتلو چې دی دغه جهنم دی یا ایها الناس اوس په دې آیات کې الہ العالمین مثال د بوتانو او شرک د دې بیان یا ایها الناس عام خلق ضرب بیان کړي شوی دی مثال عجیب مثال دی فاستمعوا پس غوږ کیدیا ټول ورته غوږ شیا له دې لره دې مثال لره ان الذين يقينون كسان تدعون چې دی بلی من دون الله بغیر د الله نه بوتانو لره بلی لن يخلقوا هرگز قدرت نه لري د بوتان د پیدایش چې څه پیدا کی یعنی ذبابا مچ لره لن يخلقوا هرگز قدرت نه لري چې دی پیدا کی ذبابا مچ لره ولو اجتمعوا اگر که جمع شي دا ټول بوتان دري له دی پیدایش لره نشي پیدا کوله وَإِن يَسْلُبْهُمْ كَچَرِ وَتَخْتَيْ دَرِي بُتَانُنَا الذُّبَابُ دا مچ شین سشی لرا لا يستنقذوه مانا نشي خلاصول دغه شی لرا بیا منه د دې مچنا چې سو تختی دومره قدرت نه لري نو ضعف مانا ضعيف ته الطالب ضعف ضعيف ته الطالب مانا العابد عبادت کون کې طلب کون کې نه عابد عبادت کون کې ضعیف دی ډیرا والمطلوب من المعبود دا معبود دی چې چانه طلب کړي دا ډیر ضعیف دی ویا ما قدر الله دی عزت نه دی کړی د الله تبارک وتعالى حق قدره په حق عزت سره ان الله یقینا الله تبارک وتعالى لقوی خامخ قوی ذات عزیز زورور ذات الله تبارک وتعالى چې یصطفی من یختار غرک من الملائکه د ملائکون رسلا لك جبريل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام دارنګ اسرائیل علیہ السلام شو وغیرہ ومن الناس او دا خلقنا دارنګ اذن ابراهیم علیہ السلام شو موسی علیہ السلام شو عیسی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم وغیرہ پیغمبران غره کړي بری تعالی ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سميع اوریدون کده بصیر لدون کده یعلم علم لري الله تبارک وتعالى ما پغس بین ایدیهم چې په مخدری کده یعنی امر د اخرت او ما خلفهما چې رست د دین دي امر د دنیا یعنی چې عمل کوي د دنیا کې هغه باندې الله علم لري و الى الله خاص الله لا ترجو واپس کول شي الامور ټول کارونه یا ایها الناس اے خلقو یا ایها الذين آمنوا اے د ایمان والو ارکعوا اوامر دي رکوع کوي وسجدوا سجده کوي واعبدوا عبادت کوي ربکم درخپلا خا دا سجده چې پنيز د امام شافعي رحمه الله او امام احمد رحمه الله دلته سجده ده او امام بغوی صاحب قول د عمر رضی الله تعالی عنہ دی راخلی علي صاحب ابن مسعود ابن عمر ابن عباس ابن المبارک شافعي اسحاق احمد دا ټول قائلین دي چې په دې کې سجده شته خو امام مالک او امام ابو حنیفه رحمه الله او سفیان الثوری دی وای چې دلته سجده نشته امام سے وای چې دا څومره سجدي آیاتونه راغلي دي باقي کې ارکعو نشته دلته ارکعو راځي بیا وسجود راځي و دلته مراد تنه د مانزه سجدي دی مراد تنه سجده د مانزه ده خو بیا هم مذهبونه دي عبد الله ابن عباس صاحب قول دی ابن مسعود صاحب وغیرہ نو کچاو کړه سجده هیڅ بات نشته احتیاط پدې کې د چوکړې شي سجده یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو ارکعوا رکوع کوي وسجدوا سجده کوي وعبدوا عبادت کوي ربکم در خپل وفعلوا الخير کوي خیر لره د خیر کارونه لعلکم لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ وجاهدوا جهادنا کوي تاسو فی الله من لله دا الله رضا د لپاره جهادونه کوي دین د غلبیت کولو د لپاره جهاد کوي حق جهاده په حق جهاد سره هو دی الله تبارک وتعالى اجتباکم ان اختارکم غره کړی تاسو لره یا غره کړی تاسو لره په دین خپل باندې ابن عباس وی لا تخافوا فی الله لومۃ لائمه
مېریږئ تاسو په بار د الله کې د ملامتیا وینکو نه دا فهو حق فی حق الجهاد دا په حق د جهاد کې راغلی دی وای نو تاسو جهادونه کوي الله تبارک وتعالى په حق جهاد سره ځکه چې وجتباکم غوړه کړی تاسو د باری تعالی یعنی په دین خپل باندې یا دی جهاد لره غوړه کړی وما جعل هغه چې جعل چې ګرځولي الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې په دین په دین کې من حرج وما جعل التمای نافیه ده ندی ګرځولي باری تعالی وما جعلوا ندی ګرځولي باری تعالی علیکم پتا سو باندې په دین په دین کې من حرج ستنګي په دین کې ستنګي نشتا زمون دین ټول آسان دی ملت ابيكم انا واتبعوا ملت ابيكم تابعداریو کوي تاسو ملت د ابراهيم عليه السلام چې پلار تاسو دی ابيكم ابراهيم عليه السلام هو د الله تبارک وتعالى چې د اشاره الله تعالی هو د الله تبارک وتعالى سماكم مسما کړي تاسو را المسلمین مسلمانان دا اسم صفتی دی ګوره من قبل وړاندې د قران کریم نه نورو کتابونو کې هم دا مسلمان لفظ اسمو وفي هذا په قران کریم کې هم دا نوم دی ليكونوا د لپاره چې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو جهاد د الله پلاره کې او کلی یکونو د لپاره چې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید گوا علیکم پتا سبحانه پورز د قیامت یا تبلیغ کیا ليكون الرسول د لپاره چې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم شهیدن گوا علیکم پتا سبحانه قد بلغ چې تاسو تبلیغ کړل وتكونوا شيئا تم تاسو شهدا گواهان للناس په نورو خلقو باندې چې دی رسول کړي دي تبلیغ کړي دي فاقيموا الصلاه قائم کئ منزل روات الزکات ورکئ زکات لرا واعتصموا من غلي ولګوي تاسو بالله من بدين الله پدین د الله تبارک وتعالى هو د الله تبارک وتعالى مولاکم دوست تاسو دی ناصر تاسو دی مددگار تاسو دی حافظ تاسو دی حفاظت کون کی تاسو دی فنعم المولا پس غوره دوست او حفاظت کون کی ونعم النصير غوره مدد کون کی هو الله هم دغه الله دی